نوم چې تاسو نه هغه لره ان بشک من جعلنا الشیاطین من قتل شیطانان اولیاء دوستان للذین د پر د خلق لا یؤمنون چې ایمان دراوړي هغه آیات ته ګورئ چې ابلیس الله وصیت کوي چې اے بني آدم شیطان دې تاسو په فتنه کې وانه مور او پلار ستاسو د جنت نه راایستلي د هغو نه کپړې ایستلي دي شیطان تاسو له د هغه لښکر ایني د هغه تاسو ګمان نه کوئ د ځای نه مینې دا د دې آیاتونو مطلب دی واذا فعلوا فاحشة کله چې دا کوي دا خلکو فاحشة بېحیایي د ګناه بدکاري کوي قالوا ویل بده خلقو وجدنا عليها آبانا من مندل بده بنده آبانا پلون خل والله الله تعالی امرنا بها امر کړل موږ ته الله تعالی بده بنده قلت ورتوا ان الله بشکل تعالی لا يأمر امرنا کوي بالفحشاء وبحياء سرا اتقولون على الله ما لا تعلمون تاسو وایي په الله باندې هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ دا جمله بعض علماء په نفع د قیاس کې پیش کړي داسې قیاس کې اتقولون تاسو وایئ په الله باندې هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پېژنئ نو په قیاس سره چې حکم راوباسئ هغه مضموني ژوندي حکمي یقیني خو نه وي نو په قیاس سره چې ته یو حکم ثابت کړې نو دا خو علم نه دی قیاس ژوند دی مجتهد ژوند کړی بار بار ما تاسو ته ویل نو تاسو وایئ په الله باندې هغه چې لا تعلمون تاسو نه پېژنئ علم درته نشته ژوند دی په ژوند باندې چې کوم حکم د قرآن او د حدیث نه راوباسي نو دا ته په الله باندې وی هغه چې تاسو نه پېژنئ دا ته په الله باندې خبره کوي موږ د هغې نه جواب کوو چې په اثبات د قیاس باندې اجماع ده یا مراد د دې ځګین نه دلته تاسو وایئ په الله باندې هغه څه چې لا تعلمون تاسو یې نه پېژنئ دلته نفع د علم او د ژوند دواړو شوې ده چې تاسو په الله باندې هغه خبره کوئ چې تاسو یې نه پېژنئ نه تاسو پېژنئ تاسو وایئ په الله باندې هغه لا تعلمون چې تاسو یې نه پېژنئ نو تاسو په نه علم شته نه ژوند او هر چې ژوند دی نو هغه دلیل دی د شریعت ډېر معاملات په ژوند باندې نه دي دې خوا اوس وګورئ یو سړی راغی یو سړی راغی هغه قاضي ته وایي چې ما قتل کړلی قاضي هغه پې مړ کوي نو دا د دې خبره اوس ژوند نه دی ګمان کېدای شي دا دروغ وایي که هغه د قاضي په ژوند عمل ونه کړ یو سړی راغی قاضي ته وایي چې یاره ما بدکاري کړله زنا کړله دا اوس ژوند نه پیدا کوي کېدای شي دا خو دروغ وایي قاضي هغه باندې حد جاري کوي نو د شریعت ډېر احکام داسې دي په شریعت کې په اسلام کې په ژوند باندې عمل کولی شي یو سړی دی چې هغه مړ شو را به اخلي په مقابرو د مسلمانانو کې به خښې چاته دا علم دی چې هلکه دا مؤمنو د وخت مرګ په ټیم کې کافر شوی نه خو ژوند باندې عمل کوو واقیموا وګرځوئ تاسو واقیموا قایم کوئ وجوهکم مخونه خپل عند کل مسجد په نزد هر جماعت ودعوه را طلب کې الله لرا مخلصین له دین په دې حال کې چې خالص کوونکی الله لرا دین واقیموا قایم کوئ مخونه خپل مسجد نه مراد سجده ده په نزد هرې سجدې او ذکر د سجدې مراد تېنه مونځ دی په هر مانځه کې قایم کوي مخونه خپل چرته قایم کوي قبلې ته نو په هر مانځه کې مخونه خپل قایم کوي چرته قایم کوي قبلې ته دا یا واقیموا قایم کوي تاسو
وجوهکم مخون خپل عند کل مسجد پنځ د هر مسجد. څه مطلب چې په هر جماعت کې وي نو په هر جماعت کې وي نو مخونه راواخله، مخونه راواخلئ قبلې ته وګرځوئ. دا مطلب دی. فریقا و فریقا اهدا هدایت مندلو و فریقا و فریقا حق علیهم الضلاله ثابت و پاغ باندې گمراهی. انهم بشکا غو اتخذوا الشیاطین نیولی و شیطانا اولیاء ابو دوست سره من دون الله ما سوا د الله نه ويحسبون وګمانون یغو انهم بشکا غو مهتدون هدایت یابتدی. یا بنی آدم اے اولاد د آدم خذوا ونسوا زینتکم خیستو علی خپل عند کل مسجد بنز د هر جماعت. وکولو خری واشربوا اسکی ولا تسرفوا تاسو اسراف مکوئ بشک الله تعالی نه خوښوي المسرفین اسراف کوونکي. آیات ته ګورئ. یا بنی آدم اے اولاد د آدم خذوا ونسوا زینتکم. زینت خپل مراد د زینت نه هغه کپړې دي، هغه کپړې چې ستاسو عورتونه پټوي دا ونیسئ. عند کل مسجد پنځ د هر جماعت یعنی جماعت ته ورځئ. نو جماعت ته چې ورځئ نو طواف کوئ په مسجد حرام کې، یا جماعت ته چې ورځئ نو لمونځ کوئ نو دې ته زینت ونیسئ، کپړې اغوندئ. عربو به چې طواف کاو نو په لغړه به باندې کاو. الله دا آیات نازل کړ. حسن رضی الله تعالی عنہ دا به چې کله مانځه ته ودرېد نوې کپړې ښې کپړې به یې واغوستې. نو ورته وویلی شو چې ای د رسول علیه السلام زویا ته ولې ښې کپړې مانځه ته اغوندې؟ نو هغه ورته ویل چې ان الله جمیل بېشکه الله تعالی ښایسته دی یحب الجمال جمال خوښوي. فاتجمل لربي زه د رب خپل دپاره ښایستوالی کوم. او الله دا ویلي چې خذو زینتکم ونیسئ تاسو زینت خپل په نزد د هر جمعه. زینت ونیسئ. یو طبیب نصرانی راغی علی بن حسین بن واقد ته وایي چېرې ستاسو کتاب ښه کتاب دی قرآن، خو په دې کې علم طب نشته دی، لهذا په قرآن کې د طب نشته. علی بن حسین بن واقد ورته ویل چې الله تعالی طب په قرآن کې په نیم آیات کې بیان کړلی، او هغه آیات دا دی وکولو خورئ واشربوا اسکئ ولا تسرفوا تاسو اسراف مه کوئ. چې په خوراک او څښاک کې اسراف نه کوو ته به چرته بیمار نشي. دا علاج دی. ولا تسرفوا تاسو اسراف مه کوئ. الله دا کولو وشربو دا ولې نازل کو کولو وشو دا دې لپاره چې په مخکینی آیاتونو کې د جاهلیت یو رسم خط زایل شو چې دیو به طواف کاو په لغړه باندې او دا به ثواب ګاڼه. اوس د زمانه جاهلیت یو بل رسم دی په هغه الله رد کوي. هغه دا ده چې کله اهل جاهلیت والا به دا حج ورځې چې راغلې نو دیو به طعام نه کوو نه خوړ مګر لږ چې روحي بچي، او دیو به وازده په ایامو د حج کې نه خوړه، او دیو به په دې باندې د خپل حج تعظیم کوو چې یاره دې باندې موږ د خپل حج تعظیم کوو. دا مطلب نو په دې باندې به دیو د خپل حج تعظیم کوو چې یاره به دا زموږ د حج تعظیم دی، نو دیو به حج تعظیم په دې کوو. الله دا آیات نازل کړي چې خوراک او څښاک هم کوئ خو اسراف مه کوئ. عمر رضی الله تعالی عنہ وایي
ایاکم ځان وساتئ والبطنة او د ګېډې د ډکولو د طعام نه والشراب او د څښلو نه ځان وساتئ والبطنة د ګېډې د ډکولو د خوراک نه او د څښاک ولې ځکه چې خوراک دې ډېر کاو نو دا معده خرابوي بلغم پیدا کوي سستی پیدا کوي د مانځه نه عمرتن هو وعلیکم بالقسط فیهما او تاسو درمیان روي کوئ په خوراک او په څښاک کې فانه اصلح للجسد دا د جسد دپاره اصلاح دی او ابعد دی د اسراف رسول علیه السلام فرمایلی ان من الاسراف چې بعضې د اسراف نه دا دی ان تاکلا چې تخورې کله ما ټول هغه اشتهیته چې ستا خوښي چې څه شی دی بس خوښ هغه خورې دا اسراف دی په خوراک کې نبی علیه السلام ویلي الاکل فی اليوم مرتین من الاسراف په ورځ کې چې 2 پیرې خوراک کې د اسراف دی نو الله ذکر کوي چې خوراک کوئ او څښاک کوئ اسراف مه کوئ چې اسراف دې نه کوه ستا صحت به نه خرابي قل ته ورته وایه نبي من حرم څوک دی چې حرام کړی دی زینت الله زینت د الله التي هغه زینت اخرج لعبادی چې راایستلی دی الله تعالی د بندګانو خپل لپاره او چا حرام کړلی و طیبات پاک من الرزق د رزق نه پاک رزق چا حرام کړلی قل ته ورته وایه نبي هیا دا پاک رزق للذین دپاره دا خلکو دی آمنو چې ایمان راوړلی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې دا پاک رزق اصالتن د پاره د هغه خلکو دی چې ایمان یې راوړلی نو د مؤمنانو د پاره دا پاک رزق دی اول کې دا پاک رزق د مؤمنانو د پاره دی کافر د طبعا په دنیا کې میلاوي خالصتن په دې حال کې چې خالصه برې مؤمنان د پاره به دا پاک رزق یوم القیامه پر د قیامت باندې به دا رزق خالص ده پاک رزق د مؤمنان د پاره کذالکم دارنګې نو پسول آیات من بیانو آیاتنا لقوم د بعد قوم یعلمون چې پیږي هغو قلت ورته وایه انما بشک حرم ربیا حرام کړی د رب زما الفواحش بېحیایي ما ظهر منها هغه چې ظاهر د دې نه وما هغه بطنه چې هغه بېحیایي چې پټه ده والاسم حرام کړله الله تعالی اسم ګناه والبغیا او ظلم بغیر الحق پناه حق باندې وان تشرکو دا حرام کړی تاسو شریک جوړ کړئ دا الله سره ما هغه لم ينزل به چې نازل کړی الله باندې سلطان دلیل او حرام کړل الله تعالی ان تقولوا علی الله چې تاسو وایئ په الله باندې هغه څه لا تعلمون چې تاسو نه پېژنئ ولکل امة د پاره د هر امت اجل نیټه د مرګ فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د مرګ د دیو لا یستاخرون ساعتا نه وروسته کېږي او سټې ولا یستقدمون او نه مخکې کېږي د مرګ نیټه ده چې کله نیټه راله هغه به نه وروسته کېږي یا مرګ او نه مخکې کېږي د مرګ نیټه چې راله دا مرګ داسې نه دی چې اچانک چا لپاره چې په څه باندې مرګ لیکلی په هغه مړ کېږي یا بنی آدم ای اولاد آدم اما کچرتا یاتینکم کچرتا راغی تاسو ته رسولان منکم تاسو نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانول هغه رسولانو به تاسو باندې آیاتونه زما فمن پس هغه چا اتقا چې تقوا اختیار کړله و اسلم عمل صالح کړی فلا خوف علیهم نه دی یره په هغو باندې ولا هم یحزنون او نه به غمجن وي هغو ما مخکې ویلي اما که چرته راغی تاسو ته رسول ستاسو دا جمله دلیل دی چې دا رسولان لیږل اصلح کار دی اصلح کار په الله باندې واجب نه دی ځکه اما ای اما یأتینکم که چرته راغی تاسو ته ځکه اما یې پکې راو
والذین خلق کذبوا چې دروغجن کړي دي هغو بآیاتنا آیاتونه زموږ واستکبروا عنها او تکبر کړل هغو د دې آیاتونه اولئک دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دي هم هغو بیا به د اور کې به خالدون همیشه وي فمن اظلم څوک دی ډېر ظالم بلکې نشته ممن د هغه چا نه ابترا علی الله چې تړلی دی ابترا چې تړلی دی ابترا جوړه کړله علی الله په الله باندې کذبا دروغ او کذب بآیاته یا دروغجن کړلی هغه بآیاته آیاتونه د الله اولئک دغه خلک ینالهم رسب هغو ته نصیبهم حصه د هغو من الکتاب د کتاب نه حتی تر دې د پورې اذا جاءتهم رسلنا چې راشي هغو ته رسولان زمونږ یتوفونهم نو دا رسولان به وفات کوي فرشتې چې موږ ورته راشي نو وفات کوي به هغه فرشتې هغو لره قالو نو وایي به ورته فرشتې اینما کنتم چرته وایي تاسو اینما چرته دی هغه چې وایي تاسو را طلب کول من دون الله ما سوا د الله نه قالوا وبه هغو ضلوا عنا ورک شوي دي هغو زموږ نه وشهدوا على انفسهم او ګواهي به وکړي هغو على انفسهم په نفسونو خپلو باندې انهم بېشک هغو کانو هغو کافران اولئک دغه خلک ینالهم نصیبهم راسي هغو ته حصه د هغو من الکتاب د کتاب مراد د کتاب نه مما هغه دی چې الله د دیو دپاره لیکل دی نو دغه خلق هغه دی چې رسي هغو ته حصه د دی د هغه نه چې الله د دې لپاره کوم څه لیکل دي کوم شی وله مقرر کړي هغه به ورته رسي د رزق نه د اجالو یا اولئک دغه کافران رسي به هغو ته حصه د دی د کتاب نه په کتاب کې په لوح محفوظ کې چې د دې لپاره څه لیکلي هغه به ورته رسي من الکتاب یا هغه چې د دې لپاره کومه حصه د عذاب نه مقدر کړی شوی ده هغه به ورته رسي قال وبوی ورته الله تعالی ادخلوا ننوځئ فی امم په جماعتونو کې قد خلت چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه من الجن د پیریانو نه والناس والانس د انسانانو نه ننوځئ فی النار په اور کې الله به دې کافرانو ته پر د قیامت دا وایي کلما هر کله دخلت امتون چې داخلیږي امتون یو جماعت لعنت لعنت لیږي دغه جماعت اختها په هم مشرب خپل باندې کم جماعت چې جانم ته داخلي نو هغه کې چې مخکې کم دي هغه هم مشرب هم مثل د دي هغه به دا اوسه چې کم جماعت ولېږي په هغو باندې به لعنت لیږي دا مطلب حتی تر دې د پورې اذا کله ادارکو چې جمع شي هغو ټول په دې جهنم کې جميعا ټول قالت اخراهم وبوي اخراهم اغا اتبا نور د دیو چې اتبا دي لاولاهم اغا اول دیو ته چې رؤسا دي ځکه چې په جهنم کې خو به اول رؤسا ورته شي نو اغا اتبا به ووایي رؤساو ته ربنا ای رب زمونږه هؤلاء دا مشران دا کسان ازولونا گمراه کړی و هغو موږ لره فآتهم نو ته ورکړه هغو لره عذابا عذاب ضعفا دوچن من النار د اور نه الله ته وله دوچن عذاب د اور نه قال وبوی ورته الله تعالی لکل دپاره د هر یو ضعف ضعف دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهېږئ اشکال په دې ځای کې دا دی چې اشکال دا دی چې دا اتباع دی الله ته ولې وایي لأولاهم چې یاره دا مشران دیو من گمراه کړیو او دیو له عذاب دوچن ورکړي دا ولې وایي ګوره سړی چې یوه خبره کوي نو په هغې کې د هغې خپله پیدا نو په دې ځای کې چې دا اتباع دا خبره کوي مشرانو ته چې الله دیو له دوچن عذاب په دې کې د دیو څه پیدا ده د دیو کې د دیو پیدا دا ده پیدې ته وګورئ چې دیو دا وایي چې زمونږ عذاب الله هم په دیو ور واړوه دیو مونږه ګمراه کړي نو لہذا الله د دیو عذاب دوچن که او مونږه د عذاب نه خلاص که دا مطلب دی
الله قال الله به ورته وایي لکل د پاره د هر یو ضعف دوچن دی ولکن لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهېږئ الله ورته څه وایي چې د هر یو د پاره عذاب دوچن دی اوس د مشران د پاره ولې عذاب دوچن دی ځکه چې هغو خو ګمراه دي مشران ګمراه دي نور هم ګمراه کړلي نو د هغو د پاره عذاب دوچن شو که نه شو خو د دې اتباع د پاره چې دا کم کشران دي د دیو د پاره ولې عذاب دوچن دی د دیو د پاره عذاب په دې وجه دوچن دی چې یو خو دیو ګمراه دا خو واضحه ده بل دا چې دې کشرانو به د دغه مشرانو اتباع کوله نو دې مشران کشرانو به چې د مشرانو شیطانانو دا شیطانانو د هغه مشرانو اتباع به وکړي نو هغو سرکشي د هغو کفر او زلال به دې کشرانو نور هم زیات کړو نو ځکه کشرانو لا هم دوه کاره وکړه نو د هغو لپاره دوه عذاب دي نو د هغو لپاره زیات د عذاب دی ان الذين بشکا خلق کذبوا بآیاتنا چې دروغجن کړي او هغو بآیاتنا آیاتونه زموږ واستكبروا عنها او تکبر کړی و هغو د آیاتونه لا تفتح لهم نشي بیرته کولی د هغو ربره ابواب السماء دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنة او نه به داخلیږي هغو جنت ته حتی تر دې د پورې یلج الجملو چې ننوځي اوښ په سم الخیاط پسوم د ستن کې وکذلک هم دارنګې نجزي المجرمین موږ بدله ورکوو المجرمین ګناهګارانو ته دې آیات کې د کافرانو دپاره تخویف اخروی دی او په دې آیات کې کافر د هر خیر نه د آخرت په مراحلو کې د هغې نه محرومه کول دي لا تفتحو نشي بیرته کولی د هغو دپاره دروازې د اسمان چې شی ولنته د چا ته د کافر روح ته د اسمان دروازې نشي بیرته کولی یا د کافر اعمالو ته د اسمان دروازې نشي بیرته کولی نو د کافر روح ته د کافر اعمالو ته د اسمان دروازې نشي بیرته کولی ولې په دې باندې دا او دیو به جنت ته نه ننوځي حتی جمل اوښ ته وایي چې اوښ په سوم د ستن کې ننوځي دې ته تعلیق بالمحال وایي نو د اوښ په سوم کې د ستنې په سوم کې اوښ ننوتلی شي نشي محال دی نو دارنګې د دیو جنت ته تله یا د دیو د کافرانو د اعمال لپاره دروازې بیرته کول لہذا دا محال دی د تعلیق بالمحال لهم د دې کافرانو دپاره من جهنم د جهنم نه میعاد پرش دی لاندې ردي ومن فوقهم او پاس هغونه غواش پردي وکذلک هم دارنګې نجزي الظالمین من بدله ورکوو الظالمین ظالمانو ته والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړی هغو وعملوا الصالحات او عمل کړی هغو صالحه لا نکلف نفسا من نه مکلف کوو یو نفس الا مگر وسعها مگر په طاقت د دې اولئک دغه خلق اصحاب الجنت خاوندان د جنت دي هم هغو په جنتونو کې خالدون همیشه وي ونزعنا الله من به وباسو ما هغه په صدورهم چې په سینو د هغو کې دي من غل د کینې نه تجري چې بهیږي به من تحتهم لاندې د دې نه الانهار ولې
وقالو وی برا جنتیان الحمدللہ حمد دے اللہ لرا اللذی اغا اللہ هدانا لہذا چه ہدایت اکڑا منگتا لہذا دے وما کننا نو منگا لنہتدیا چه لار مندلیوی منگا لولا ان هدانا اللہ کچرتا ہدایت نوے کڑا منگتا اللہ لقد جاءت خامخا پتا کسر آگلی رسول ربنا رسول عند رب زمانگا بالحق پاک سرا ونودو آواز بوقشی آغوت جنتیان تا ان تلکم الجنت چه دغ جنت اورستموها تاسو تا پا میراث صدر کلشوے او دا جنت بیما پاک باندے کنتم چوئی تاسو تعملون عمل کڑے واغو تاسو آیات تک ہوئی ونزانا اللہ وی منگ بہو باسو آغا چه پسینو داغو کی دی دکنینا اہل جنت والا چه کل جنت تننوزی نو پا دنیا کی خوب دا دیو دا یو بل سکینی وی بغزو نبو و حسدو نبو نو چه دا بغض و حسد آلتم پا جنت کی نو دا خو لذت نشو نو اللہ وی چه ردیو پر لونو که چه کمی کینی بغزون دی دا با جنتیانو در لون نمانگ او باسو اہل جنت والا چه کل جنت تزی دیو بوتلش او دیو کلا دا جنت دروازه تراشی نو دا جنت دا دروازه پا بیخ که دا جنت دا دروازه د دروازه سره دغلته یوه ونه ده او د دغه ونې نه دوه چینې راوتي نو دیو به د یوې چینې نه چې اوبه وڅکي نو د دیو د زړونو نه به هغه کینې حسد هغه وځي او دغه ته شراب طهور وایي او پا اغبال چینه بانده چه کلا دیو ولم بی نو پا دیو بانده با تازگی ده نعمتونو اغراش لحاظا تازگی ده نعمتونو با پا دیو بانده راش ده نعمتونو تازگی اغبا پی راش داره بعض علماء ذکر کئی ونزانا استره بای منگا آغا چه پسینو داو کدی سمالو لیکن چه دا مومنان دی مومنان دی چه پا مومنان دی چه پسینو دا آغو که یو بلتا خیره او که نیوه اللہ وی دا با منگ پا دنیا که دا دیو درلون نو باسو ونودو آواز بوقع شاوتا ان تلکم چه تاسو تا ان تلک دغا جنت اورستموها پا میرا سسا درکل شویو تاسو دا بیما پا سبب دغا چه وی تاسو تعملون تاسو عمل کاو معتزله دا دی آیات نے استدلال کی چه جنت تتلل پا اعمالو باندی دی جنت تا جه سڑیزی دا پا اعمالو باندی دی منگواجو جنت تتلا پا پزل دا اللہ تعالی دی پا رحمت دا اللہ تعالی دی پا اعمالو باندے جنت تتلا نشت ولی زکر چه اللہ منگل دمر نعمتون را کرلی اللہ منگل بے تحاشا نعمتون را کرلی دیر نعمتون اللہ منگل را کرلی دا دغن من چې څومره اعمال صالحه کو دا د هغه نعمتونو شکر هم نه د الله د نعمتونو شکر هم نشو ایسته نو لہذا جنت تتلا د الله په فضل او رحم او د الله فضل او رحم چې کیږي نو هغه په اعمالو سکیږي په اعمالو صالحه سکیږي ونادى آواز بوکی اصحاب الجنت خاوندان د جنت اصحاب النار خاوندان د اورتا
ان قد وجدنا چې په تحقیق سره موږ موندلی و هغه وعدانا ربنا چې وعده کړې وه زموږ سره ربنا رب زموږ حقا حقا فهل وجدتم ای تاسو موندل هغه چې وعده کړې وه رب ستاسو حقا حقا قالوا ووی جهنمیان نعم ہو فاذن اعلان بوکی مؤذن اعلان کونکے پما بہندری دوانو کی ان لعنت اللہ چه لعنت دا اللہ دیوی علی الظالمین بظالمانو باندے چه بظالمانو باندے دا اللہ لعنت دا اعلان بو امام طاووس کو دل بھی عالم دے دا په هشام بن عبدالملک بادشاہ په هغه بادشاہ باندې داخل شو خو د هغه وخت بادشاهیان ډېر سیده خلکو ایمان والا خلک امام طاووس چې په دغه هشام باندې ورغی نو ورته ویل چې اتق الله د الله نه ویرېږه واحذر ویرېږه یوم الاذان د ورځې د اعلان هشام بن عبدالملک ورته ویل چې ورځ د اعلان کومه ویل امام طاووس ورته ویل چې هغه دغه ورځ ده چې په اذان چې اعلان به وکړي اعلان کوونکی به مابین د دوی کې چې بېشکه لعنت د الله دې وي علی الظالمین به ظالمانو باندې د دې خبرې څخه هشام بېهوشه شو امام طاووس چې دا خو ذلت د صفت دی یعنی تا خو صرف کلام د الله واورید او په تا باندې بېهوشي راله نو څرنګه چې ته معاینه وکړې دا ورځ د قیامت نو بیا به څنګه ذلت وي څنګه سپکوالی به الذین ظالمان ها خلق دی یصدون عن سبیل الله چې منې کوي هغو عن سبیل الله د لارې د الله نه ویبغون او طلب کوي هغو د لارې د الله لره عوجه کږه وهم هغو بالآخرت په آخرت باندې کافرون کفر کوونکي دي وبینهما په مابین د جنت او د جهنم کې حجاب پرده ده وعلى الاعراب پپاسا جانب دغه پردې باندې په دغه دیوال باندې رجال ناری نری یعرفون چې پیژني باغو کلن هر یو بسیماهم په علامو د دیو سره ونادوا اواز به وکړي اصحاب الجنت اصحاب د جنت آواز به وکړي دغه اعراب والا اصحاب الجنت خاوندان د جنت ته ان سلام علیکم چې سلام دی په تاسو باندې لم يدخلوها هغو به نه داخل شوي دا جنتیان به لا نه داخل شوي جنت ته وهم دا جنتیان یطمعون دیو به هغو به طمع لري بینهما په مابین د دو فریقو کې دو فریق څوک دي یو کافر دی او یو مسلمانان دي د دیو په مابین کې چې شری حجاب یو اړ دیوال فضرب بینهم بسور ایوه دیوال وشي وعلى الاعراف په دیوال په پاسه جانب باندې رجال سړي به ولاړ دیو سیل کوي د ورځې د قیامت به دیو سیل یعرفون پیژني باغو هر یو په علامو چې دا جنتي دی دا جهنمي دی دا به پیژني دغه اصحاب اعراب والا به جنتیان ته اواز وکړي چې ان په تاسو دې سلام اوس په دې اعراب باندې به د اعراب بعضې علما ذکر کوي چې دا جبل احد دی هلته وړی شوی دی ځکه چې نبی علیه السلام به د غره باندې ودرېد ویل هذا جبل دا غر دی نحبه موږ خوښو د لره ویحبونه دا غر موږ لره خوښوي نو دا کم غر دی احد خو دا خبره صحیح نه ده بعضې علما ذکر کوي چې دا په پولیس دا حجاب صراط دی پولیس صراط
علی الاعراب ما تاسو ته ووایه اعراب په معنا د اوچت ځای بعضو زما ذکر کوي وعلی الاعراب یعنې په معرفت په پیژندلو د جنتیانو او د اهل نار باندې به سړي مقرري رجالو سړي وي نو اعراب د معرفت دی په پیژندلو د جنتیانو او د جهنمیانو به سړي مقرر هغې ته اعراب اوس په دې اعراب باندې چې کوم دي دا به کوم خلک وي په دې کې د علماو ډېر قولونه یو قول دا دی چې د چا نیکۍ او ګناهونه برابر شي نیکۍ او ګناهونه برابر شو نو دا به په اعراب باندې لہذا دا به په اعراب باندې چې نیکۍ او ګناهونه برابر شو دیو به جنت ته لږ وروسته داخلي بعض علما ذکر کوي چې دا قوم صلحا دی فقها دی علما دي هغه به په دې اعراب باندې چې دا به صالحین دي فقها دي علما دي نو دا صالحین دا فقها دا به په څه شي باندې په دې اعراب باندې وي او دا به ولې په دې اعراب باندې د قیامت سیل به کوي بعض علما ذکر کوي چې دا په شهدا دي چې په دې اوچت مقام باندې به ولاړ بعض علما ذکر کوي چې دا غوره د مؤمنانو نه دي د شهداو نه دي بعض علما ذکر کوي چې دا هغه شهدا دي چې دیو جهاد ته تلي او خو د پلرونو خپلو نه نافرمانه د هغو د اجازت نه بغیر جهاد ته تلي او شهیدان شو بعض علما ذکر کوي چې دا حدود د قیامت دي بعض علما ذکر کوي چې دا قوم د انبیاو دی بعض علما ذکر کوي چې دا قوم دی چې د دیو د پاره به صغایر ګناهونه وي کبایر ولا نه وو نو الله دغلته ودرولي بعض علما ذکر کوي چې دا پرشتي دي خو دا قول نه ذکر کېږي ځکه چې رجالون راغلی او بعض علما ذکر کوي چې دا اهل فطرت والا دي اهل فطرت والا هغه خلک چې د دین او د اسلام د راتلو نه مخکې مړه دي کفر یې نه دی کړی بعض علما ذکر کوي چې دا اولاد د مشرکانو دي وإذا صرفت کله چې راواړول شي ابصارهم سترګې د هغو تلقا اصحاب النار طرف د خاوندانو د اور ته قالو وی بغو ربنا اے رب زمانگا لا تجعلنا تمگر زو مغلر مال قوم الظالمین سرا دا قوم دا ظالمانو سا زین انشاءاللہ دا بس دن کم وشو سبا پاکی انشاءاللہ دا قضائی و پاکی سبا راو گرزو دا خیر سی انشاءاللہ